إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له وحده لا شريك له ولا أول له ولا آخر له وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون زمان د اورمړو او د ګرد نوا او د نټ پسترګا لیدونکو غیرو مسلمانانو دا ما چې کوم آیت مبارکه ولستلو دا آیت د سورۃ مائده آیت نمبر 32 ته ما مخکې هم دا خبره بار بار کړې ده چې زمونږ امت د خپلو اکابرو د وجنا او د خپلو هغه مشرانو د وجنا چې په نوم خو یادېږي چې دا زمونږ اکابر دي او خیرخوا دي خو داسې کار یې مونږ سره کړی دی او داسې طریقې سره یې مونږ ګمراه کړي یو چې مونږ فخر هم کوو خوشحالېږو هم او ګمراه هم یو دا ما چې کوم آیت مبارکه ولستلو دې کې الله تعالی دو قسم خلق ذکر کړي او دو قسم خلق یې څنګه ذکر کړي ایداسي ذکر کړي چې په اسلام کې عام طور باندې چې اسلامی نظام قائم شي او قاضي وي او امیر المؤمنین وی نو په اسلام کې الله تعالی د چا قتل جایز کړی دی آیا بس ټوپک تیراواله هر سړی وجنا آیا بس تماچا راواله هر سړی وجنا کنه الله تعالی مسلمانانو ته اصول هم خودلی دي چې د هغه اصول مطابق به کار کوي د موږ مسلمانان چې فخر کوو او زمونږ پیغمبرانو چې فخر کولو په خپل دین او په قرآن باندې ای د دې وجه نه کولو چې هغه کې داسې صفات او داسې قوانینو چې هغه د معاشري د عدل او د انصاف قوانینو
هغه د فساد او د بدامنۍ قوانین نو د دې وجه موږ هم په دې فخر کوو او زموږ فخر زموږ مشرانو د کتابونو او د روایتو په ذریعه داسې خاورې کړی دی چې موږ د شرم هم چاته دا خبرې نشو کولی چې یاره چې پلان کې کتاب کې دا خبره لیکلې ده دا زموږ د اکابرو نه ده اکثر ته مولیان وګوره دی چې کله توړ خوري شیاګانو سره بحث کوي نو دی توړ دی چې خوري چې دی ته د خپل کتابونو نه حواله ورکړي چې ستا پلان کې کتاب دا خبره لیکلې ده نو زموږ مولانا لاره خطای چې زوس په کوم سوړه دنه شم په کوم ځای ته ځان خلاص کړم دا صرف د دې وجه نه چې هغه نام نهاده خلق چې کوم مونږ ګمراه کړیو واغې ته مونږ اکابر ویلي دي بهر حال نو موضوع زمونږ دا ده چې اسلام کې آیا خودري شوي دي چې کم خلق وجل جایز دي او په کم حالات کې به وجني من اجل ذلك کې ځان له تفسیر پروت ده ځان له اختلافي مسله ده چې آدم علی السلام نو داغه بیا دوه زامن واغې کې به دوه قرباني او کبه وقبول شو به بل نه شو داغه ځان له فلسفه داغه هم دي چې څنګه جوړ کړي تاسو ته پته او زموږ موضوع کنه د باغی باندې خبره نه کو دته الله تعالی مخ ته وی چې كتبنا علی بني اسرائیل یقینا موږ فرض کړی د بني اسرائیل باندې انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد چې یو سړی بل سړی بغیر د څوجي یا بغیر د څوجي نه بلکې بغیر د قصاص یې وجني بغیر د قصاص ده چې اسی به سزا پاسه موجوده مړ کړ نه دا شته چې تا د ما پلار مړ کړي یا د رور مړ کړي یا چې کوم دې ما سره بد د سترز وې ترور وې یا د ما مور وجلې ده دا سي ذاتيات نشته ډایرک را پاسې دو او قتل کو یو انسان او یا یو هغه سړی چې فساد کوي فسادین د دویم ذکر کړي ده هغه سړی چې هغه فساد کوي بغاوت کوي اور امن خرابوي نو هغه ته هم الله تعالی څه ویلي دي چې دا خلک به تاسو څه کوي د دې زورسته تفصیل سره ذکر کوم نو دې کې الله تعالی ذکر کړی چې انه من قتل نفسا بغیر نفس بغیر د قصاص څوک وجلو او فساد یا فساد کولو فساد به موږ د قران نزد کو چې خبره کو نس چې موږ د قران ورکو نو دا غي جواب به موږ قران کې ګور چې فساد قران څه ته ویلې ده نو دې کې الله تعالی مخ ته وایي چې ومن احیاها فكانما احیا الناس جميعا دینه بر الله تعالی ذکر کړی دي چې یو سړی کچریو انسان وجلو بغیر د فساده یا بغیر د قصاص نو د څه وکړل لکه د ټول انسانيت چې شي کو قتل کو لکه الله تعالی وایي چې فی الارض فكانما قتل الناس جميعا پزمکه کې سړی بغیر د قصاص یا بغیر د فساد وجلو د داسې څه لکه د ټول انسانيت قتل کو اوس الله تعالی د دې وضاحت کړی دی د دې دوه قسمو خلق وضاحت کړي چې دا سوق دي نو دا په سورته مائده آیت نمبر 45 تلاړ شو چې هغه کې الله تعالی څه ویلي دي د دې آیت نه د دوه قسم خلقو استثناء ده دوه قسم خلق کم دي یو هغه خلق چې هغه قصاص وي چا وته پلار وچلو د پلار بدله ده چا وته رور وچلو د رور بدله ده چا وته مور وچله د مور بدله ده اور یو هغه خلک چې امن خرابوي دا دوه قسم خلک دي مستثنا دي دي غنه دا به قتل کوي خدا به څوک چې کله قاضي او امیر المؤمنین دا د اسلام فیصله ده اوس په سورته مائده آیت نمبر 45 کې الله تعالی جل شانه فرمایي وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن دا الله تعالی هغه خبري ذکر کړی دي چې کله یو سړی زیاته وکړلو نو اسلامي ریاست کې چې د کله ظلم وکړو او زیاته وکړو نو الله تعالی و چې ما پتا سو فرض کړی دي چې تاسو څه وکړئ د نفس په بدله کې څه شی وکړئ نفس قتل کړئ د سترګې په بدله کې سترګې ته ضرر رسول سترګې په بدله سترګه الله تعالی وایي د پوزي په بدله پوزه د غوږ په بدله غوږ دا کنایه غونته ده چې برابر بدله بدله درکول کوي قاضي دا نه چې ستاوروري وجنه تر پاسه دا ورور مو وجنه پلاری مو وجنه یا چې څوک ته په مخراتلو بس وجنه نه اسلام طریقه ذکر کړی دا چې تب وجني قصاص طریقه دا چې د نفس په بدله کې نفس د سترګې په بدله کې سترګه
د پوزې په بدله کې پوزه او د غوږ په بدله کې غوږ. اوس مخې ته الله تعالی فرمایي والجروح قصاص، او د زخم چې سړي ته یو ضرر ورسي د هغې هم بدله ورکول کېږي. اسلام دومره قیمتي دین دی چې یو سړي ته ضرر ورسي د هغې ضرر به هم بدله او قصاص ورکول کېږي. اوس مخې ته الله تعالی فرمایي فمن تصدق به، چا چې دا کار وکړو بدله یې واخیستله، برابره بدله یې واخیستله، فهو کفارة له، د دې سړي دپاره دا کفاره ده. ستا یې پلار ووژللو، قاضي ته د خبره پیش کړله، قاضي به ګواهان پې پیش کړي، ګواهانو نه بعد چې کوم دی که ته قصاص غواړې بدله، قاضي به هغه قتل کړي. که ته قصاص نه غواړې معافي غواړې، قرآن کې بل ځای کې د هغې د معافۍ ذکر هم شته چې ته یې معاف کړې، معافي هم جایزه ده. نو الله تعالی وایي که چېرې چا دغه شانتي نفس په بدله کې نفس، د سترګې په بدله کې سترګه، د غوږ په بدله کې غوږ، د پوزې په بدله کې پوزه، او یا د زخم په بدله کې زخم، دغه شانتي فیصله وکړه، نو دا د هغې دپاره کفاره ده. او الله تعالی مخکې څه وایي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. الله تعالی وایي چې څوک چې زما په دې قرآن باندې په دې کتاب باندې فیصله نه کوي، دا څوک دي؟ ظالمون، ظالمان یې ورته ویلي دي چې دغه شانتي طریقې سره فیصله نه کوي لکه زه فیصله کوم ما چې کومه فیصله کړې په قرآن کې، چې دغه شانتي نه کوي هغه خلک ظالمان دي. په بل ځای کې ورته فاسقان هم ویلي، په بل ځای کې ورته فاسق هم ویلی دی، اولئک هم الظالمون هم ورته ویلی، اولئک هم الفاسقون هم ورته ویلی دی. د قرآن درې فتوې په دې موجودې دي چې کوم سړی د قرآن په حکم په فیصلې باندې فیصله نه کوي، دا سړی ظالم هم دی، فاسق هم دی، فاجر هم دی. بهرحال نو دا الله تعالی یو قسم ذکر کړی چې یو سړی دی ووژلو، قصاص بدله دی ده، قاضي ته به پیش کړي، هغه قصاص پتې والی دا یو قسم تاسو ته پیش کړو. اوس قرآن په سورت مائده 33 کې د دویم قسم ذکر کړی دی. بره ما تاسو ته ویلي وو چې من قتل نفسا بغیر نفس، د دې وضاحت خو ما لاندې وکړو چې الله تعالی وایي چې قصاص دی، بس قصاص دې واخیستلو، خبره ختمه کړه، معافي کې معافي وکړه. اوس دویم قسم چې ویلی چې او فساد یا فساد کوي، اوس د دې خلکو قتل جایز دی، فساد څه ته وایي الله تعالی وضاحت کړی دی. دې ځکه الله تعالی وایي په سورت مائده 33 نمبر آیت کې انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا. دې ځکه الله تعالی وایي چې بدله د هغه کسانو چې کم خلق الله تعالی سره جنگ کوي او د هغه رسول سره جنگ کوي. په دې باندې مخکې جمعه هم بیان کړو چې الله تعالی سره جنگ ممکنه نه ده، رسول سره جنگ ممکنه نه ده. خو دې ځکه د الله تعالی د حرب لفظ ول استعمال کړي، جنگ ول یاد کړي. جنگ د دې وجه نه ویلې دی چې پیغمبر ته کم قانون الله تعالی ورکړی دی، کم کتاب الله تعالی ورکړی، که په دې کتاب باندې ته عمل نه کې، د دې خلاف ورزي کې، د دې نه الټه سړ باندې ته روان، دا آلریډي چا سره دښمني ده؟ الله سره او د رسول سره دا جنگ دی. نو دې ځکه الله تعالی وضاحت کړی چې دا کم خلق دي چې دا کم خلق ظلم کوي، اور ظلم کم ظلم دا ظلم چې د الله تعالی په فیصله باندې، د الله تعالی په قرآن باندې فیصله نه کوي، د پیغمبر د قوانینو خلاف او د الله د قوانینو خلاف چلیږي. دا خلک چې دي، دا خلک چې کوم دي ظالمان دي، او دی له الله تعالی د قیامت پر ورځ باندې و نیټه مقرره کړې ده، او د هغه نیټې باندې به هم تی بدله دي، خو د دنیا جزای هم ذکر کړې ده چې دنیا کې به دې خلکو سره څه کېږي. نو مخې ته الله تعالی فرمایي چې ويسعون فی الارض فسادا، او هغه خلک چې په ځمکه کې فساد خوري، نو دې سره به څه کوي؟ ان یقتلوا، دا به تاسو قتل کوي، قاضي به قتل کې ختم به کې د دې د وجه نه چې دا څه شي کوي؟ فساد جوړي، بدامني جوړي، قانون خلاف ورزي کوي، د الله تعالی د قانون خلاف ورزي کوي. ورپسې دویمه ښودلې ده چې او یصلبوا، یا دا خلک تاسو څه شي کوي؟ پانسي کوي. اور مخې ته الله تعالی وایي او تقطع ایدیهم، یا د دې خلکو لاسونه څه شي کوي؟ کټ کوي. به دې کې مفسرینو قسم قسم خبري تفسیرونه او تعویلات ذکر کړي، خو بهر حال هغه زموږ موضوع نه ده. نو مخې ته الله تعالی چې وارجلهم من خلاف، یا د دې لاسونه او خپې د الټه سمت نه تاسو څه شي کوي؟ کټ کړئ. او ينفوا من الارض، یا د ځمکې نه پناه کوي، مطلب هجرت دې ته مجبور کړي چې هغه د هغې علاقې نه وځي، ولې چې ستا په معاشره کې هغه فساد جوړوي، هغه ستا په معاشره کې بدامني جوړوي،
هغه د قرآن خلاف ورزي کوي، هغه د قرآن د قانون نه بغاوت کوي، نه الله تعالی وایي چې دې سره به درې کارونه کوي، یا به قاضي مړ کي ختم به کي، یا به چې کوم د پانسي کی، یا د لاسونه او خپې به د الټه سمت نه کټ کړلی شي، یا به چې کوم د کلي نه وباسلی شي. چېرې ته فساد جوړی بس ته زموږ د ملک نه وځه، زموږ د کلي نه وځه. او د دې خلکو دپاره الله تعالی بیا آخرت کې جزا ذکر کړې او دنیا هم جزا ذکر کړې ده چې ذلک لهم خزي فی الدنیا ولهم فی الاخرة عذاب عظیم. د دې خلکو دپاره بربادي ده، تباهي ده په دنیا کې هم او په آخرت کې به هم د دې دپاره عذاب عظیم، غټ دردناک عذاب د دې دپاره وي. نو دا دوه قسمه خلکو چې اسلام کې د دې قتل په عام طور باندې اسلامي نظام کې څه شی دی جایز دی. مسلمان له پکار د چې دا کله یو اقدام کوي د له پکار د چې دا اول قرآن کې وګوري چې دا ځکه کار کوم آیا دا د قرآن مطابق دی او کنه. نن سبا زما او ستا په معاشره کې، زما او ستا د مسلمانانو په دې معاشره کې او په وطنونو کې او په دې ملکونو کې نن سبا تبعی په دې روانه ده چې دیوبندی را پاسي پنځپيري ته کافر وایي ختمي، پنځپيری را پاسي دیوبندي ته کافر وایي ختمي، بریلی را پاسي دغه شانتي اهل حدیث ته وایي چې ته کافر یې، اهل حدیث را پاسي هغه بریلی ته وایي چې ته کافر یې. خو دې ته نه ګوري چې آیا دا سړی زه قتل کومه د دې ماته اسلام هم اجازت را کړی که نه. یاره اسلامي نظام خو زمونږ دپاره عظیم نظام دی، ځکه چې زمونږ د پیغمبر هم دغه نظام دی، زمونږ د قرآن هم دغه نظام دی. خو چې هغه نظام کې حکم د الله تعالی چلیږي، ستا د امیر المؤمنین حکم چې نه چلیږي. هغه حکم ستا د امیر المؤمنین چلیږي چې کوم حکم د چی شي مطابق وي؟ د قرآن مطابق وي. ښکاره دور کې هم داسې مثالونه شته دي چې کله ورته خپل مشر یو ځلې د غلطې خبرې اډر وکړي هغه روان یې هغه کار کوي. د اوس موجوده دور کې د افغانستان د یو کس ویډیو د چلیږي په خپله باندې دا روایتي او دا خلک وایي چې کتا په یو مسلمان باندې پرده راوړه نو الله تعالی به د قیامت پر ورځ په تا باندې څو پردې راوړي. دا د دې په کتابونو کې موجود دي او دې بیانوي نه. باقاعده موبایل ورپسې نیولی ورغلی دی او ټولې دنیا ته یې وشرمولو. پاکستان کې هغه ویډیو خلک ګوري، په انډیا کې ګوري، غیر مسلمي ګوري، مونږ او تاسې ګوري. او دا غیر مسلم به وایي چې دا هغه خلک دي چې کوم د اسلام دعویدار دي، وایي چې مونږ د اسلامي نظام قایم کړی. صحیح ده، دغه به یوه سزا وي په اسلام کې هغه ورکه، خو شرموه خو یې مه که نه. هغه په هغه ویډیو کې باقاعده بار بار دا الفاظ استعمالوي چې مونږ ته د پلانکي نه اډر دی، ته پلانکي نه اډر ګورې، ته د قرآن آیاتونه او دغه چې کوم دی ته د اسلام دا نظام او دا روایت تا ته نه ښکاري یا دا احادیث تا ته نه ښکاري چې په یو مسلمان دی په دنیا کې یوه پرده راوړه، قیامت پر ورځ باندې په تا باندې په 100 پردې اچوي الله تعالی. پکار دی چې په دې خو دې عمل کولی، پکار دی چې تا د امیر خبره منلې د الله تعالی د حکم لاندې خبره دې منله. بهرحال زموږ موضوع دا نه ده، خبر همدا وه چې الله تعالی دوه قسمه خلک ذکر کړي دي او دوه قسمه خلک یې داسې ذکر کړي دي چې ویلي دي چې دا هغه خلک دي چې د دې قتل اسلام کې جایز ده. اوس چې د عام طور باندې مونږ او تاسو خپلو منځو کې لګیا یو، کله یو وجني، کله بل وجني، کله بل وجني، آیا د دې اسلام اجازت ورکړی او که نه؟ که اسلام اجازت نه دی ورکړی، آیا د دې متعلق قرآن کې د دې خلاف څه آیاتونه شته او که نه؟ نو د دې خلاف په قرآن کې څه دلایل شته او که نه شته؟ اوس به مونږ په قرآن باندې نظر واچو. ما خو تاسو ته وویل چې دوه قسمه خلک الله تعالی ذکر کړي دي چې د هغې قتل اسلام کې جایز دی. یو هغه خلک چې هغه قصاص وي، د بدلی په سر کې بدلوي، یا یې د ورور ویشته یا پلار یا ماما یا دغه شانتې بل. او بل قسم یې ذکر کړی الله تعالی چې هغه څه شی کوي؟ فساد کوي په ځمکه کې. اوس چې دا نور زموږ په دې معاشره کې کوم کفر روان دی چې رازات دی یو وجنه ته بل وجنه ته بل وجنه، آیا دا اسلام کې شته؟ نو دا په قرآن په رڼا کې وګورو. الله تعالی په قرآن کې یو آیت راوړی دی او هغه آیت د سورت کهف آیت نمبر 29 دی. دا خبرې چې زه کوم د خېټې نه کوم، ما حوالې ورکړي دي چې څوک کوم اعتراض پې لري دا د قرآن آیتونه دي وګوري بیا دې خبرې کوي. نو دې ځای کې په سورت کهف آیت نمبر 29 کې الله تعالی فرمایي چې فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. الله تعالی قانون بیان، الله تعالی ویلي دي چې چا څوک غواړي د چا خوښه کفر دی وکړي، د چا خوښه د چا څنګه زړه وي هغه دی ایمان راوړي. زور جبر په اسلام کې نشته. کله چې زما او ستا مولا سره خبره شي نو چې یوه خبره ته ورته وکړي یاره چې د مقتدي دي داسې کي لږ ورسره څه ووایه ورته پوهې که که نه. لا اکراه فی الدین، په دین کې سختي نشته. چې دین کې سختي نشته بیا ته ولې چې یو سړی
د قرآن خلاف خبره وکي، د الله تعالی د شان خلاف خبره وکي، الله تعالی رسول د شان خلاف وکي، د هغې د پویولو باوجود ته د هغه قتل باندې لګیا وي. ولې پکار دی چې ته د هغه اصلاح وکړي. یو سړي ګستاخي وکړه د پیغمبر، یو سړي د الله په ذات کې خبرې وکړي، یو انسان یو مسلمان د قرآن خلاف خبرې وکړي، ګډې وډې وویلې، دا نه ده چې تی ډایرکټ راواله قتل یې کړه. دا اسلام کې بالکل د ښکاره تقریبا دا جمعې بیان دی بیا د وشماري خلک 14 آیتونو خلاف مسله ده. دا چې کم سړی ګستاخي وکړي په مسلمان دا فرض ده چې هغه ته څه وکړي، رهنمایي وکړي، هغه پوهه کړي. ولې دې ګډې وډې وویلې، څه وجه وه، هوش کې وي که نه وي، ذهن دې خراب شوی، اعتراضات دي په قرآن نه یې پوه شوی، مطمئن نه یې، څه وجه ده؟ او بیا هم کچري هغه دا کار کړی وي، اول خو ته کوشش وکړه چې هغه ته پوه کړي، په قرآن دلایلو کې پوه کړي، په حدیثو پوه کړي، چې کوم روایت ته مانی هغه په هغې ومني، یا همدغه شانتې ذهني طریقې سره هغه ته پوه کړي. خو که بیا هم هغه نه پوهېږي، نه الله تعالی وایي چې فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. د چا چې خوښه وي هغه د ایمان راوړي، چې دا چې خوښه وي هغه د کفر وي. دا یې نه دي ویلي چې فزر بر رکاب سرونه دې اوچت کړي. فزر بر رکاب چې کوم ځای کې ویلي، مولا تا ته هم پته ده، امي تا ته هم پته وي چې کله کافر د جنگ په میدان کې اقدام وکړلو، بیا فزر بر رکاب دې بیا ته سرونه وه. خو عام طور باندې ما خبره بار بار دا وکړه چې عام طور باندې الله تعالی دا 2 قتلونه ذکر کړي دي. اوس ما تاسو ته خبره وکړله چې اسلام کې د نورو قتل جایز دی، نو ما تاسو ته یو آیت وویلې چې فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. او بل ځای کې مې د آیت وویلې چې الله تعالی وایي چې لا اکراه فی الدین، نو چې په دین کې سختی نشته، او په دین کې الله تعالی وایي چې د چا خوښه ایمان راوړي، د چا خوښه کفر وکړي. هغه سړی چې سبا راپاسې ګستاخي وکړي یا یوه نیمه غلطه خبره وکړي، باوجود د دې د آیاتونو مطابق د هغه قتل جایز دی، دته خو الله تعالی ریلیف ورکړی دی. او تا الله تعالی دا ویلي چې که فساد جوړوي بیا یې لرې کا. خو فساد تا ته ښودلی دی، فساد تا ته دا نه دي ویلي چې سړی مطمئن نه و، هغه کفر اختیار کړلو او ته راشه تیسر ووه. د هغې د قرآن صریح آیاتونه موجود دي، د هغې به هم بیا نرشه جواب بیا وکړه چې څه دي. نو اوس مخکې مزل کوو چې الله تعالی قرآن کې د دې خلکو مطابق چې کوم د الله تعالی او د الله تعالی د رسول خلاف ورزي وکړي، یا هغې پسې ردي بدي ووایي، یا هغې پسې ګډې وډې ووایي، یا د هغې حکم ونه مني، یا د هغې مطابق الله تعالی څه ویلي چې مړی کوي که نه څه ویلي دي. اب وګورو په قرآن کې بشماره مثالونه دي د منافقینو او د یهودو او د نصاراو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به مخامخ ویلي چې ته شاعرې، ته کاهنې، ته مجنونې، ویلي دي که نه دي ویلي؟ که څوک وایي چې نه دي ویلي، په صورت حقه کې آیات نمبر 41 وګوره، په دې کې ورته ویلي دي چې ته شاعرې. د وخت مشرکینو کفارو ورته ویلي دي، صحابه ورسره وو، تورې پیغمبر سره توره وه، په هغه ټایم کې چې دعوت یې چلولو باقاعده یې ورته ویلي چې ته مجنونې، ته کاهنې، ته شاعرې. خو بیا هم د قرآن کې به ته یو آیت ونه ښي چې هغه ته ویلي چې دا قتل کوي. نو دې ځای کې الله تعالی په صورت حقه، په دې کې الله تعالی 41 نمبر آیت کې د دې خبرې وضاحت کړی دی چې پیغمبر ته شاعر هم ویلي شوي دي، خو هغه د قتل حکم نه دی ورکړی. دغه شانتې په صورت طور آیت نمبر 29 کې هغې کې هم هغه په دې دلالت کوي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته مشرکینو کفارو ویلي چې ته څه شی، ته کاهن. او په همدغه آیات کې چې کوم دی دا لفظ هم موجود دی چې ورته ویلي چې ته مجنون. او بل ځکه الله تعالی په صورت حجر کې آیت نمبر 6 کې هم هغه د دې دلیل دی چې هغه ته ویلي شوي چې ته مجنون. نو چې پیغمبر ته څوک مجنون وایي دا ګستاخي ده که نه ده؟ چې پیغمبر ته څوک شاعر وایي دا ګستاخي ده که نه ده؟ چې پیغمبر ته څوک قاهن وایي دا ګستاخي ده که نه ده؟ قرآن کې دا حکم ولې نشته چې پرله پسې ویلي چې یاره دا سړی قتل کوي چې دغه شانتې د پیغمبر شان کې دا خبره وکړه، د الله په شان کې دا خبره وکړه، د الله په حکم کې دا خبره وکړه، دا قتل کوي. دا په هغه ټایم ولې نه دي ویلي؟ الله تعالی ته خپل قانون یادو، پیغمبر ته د الله تعالی قانون یادو، صحابه ته د الله تعالی قانون یادو. هغې ته دا پته و چې الله تعالی په سورة کهف کې وایي چې فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. هغه ته دا قانون یادو، هغه ځکه دا کار نه کولو. ستا غوندې نه و چې بس امیر ورته ویلی غرض بس سر دی وهی. هغه ته قانون معلوم چې الله تعالی ویلي کوي بس کوي دي که نه. پیغمبر ته مجنون ویلی څه ورته نه دي ویلي، پیغمبر ته شاعر ویلی څه ورته نه دي ویلي، پیغمبر ته کاهن ویلی څه ورته نه دي ویلي. ولې چې هغه ته اصول یادو، قانون یادو. هغه ستا غوندې د خپل د امیر ټټو نه و، دا ستا غوندې د خپل د میجر او د کرنیل ټټو نه و، د ستا غوندې د قوم د مشر ټټو نه و، د ستا غوندې د خپل جماعت او د خپل تنظیم د مشر ټټو نه و. هغه به اسلام کتو، قرآن به کتو چې ورګه چې د امیر څه وایي، دا په قرآن کې شته او که نه شته. به هر حال
دا مې هغه حوالې درکړي چې کومو کې پیغمبر ته شاعر کاهن مجنون ویلی دی او چې داسې نه وایي چې بیا څوک دا ووایي چې یاره قرآن کې خوشتنه قرآن کې دغه دي باقاعده ښکاره یې ورته ګستاخیانې کړي دي خو باوجود د هغې حکم یې ورته نه دی ورکړی چې ته یې ووجنه همدغسې په صورت انبیا کې 36 نمبر آیت دی په هغې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم باقاعده مشرکینو کفارو مذاق وړاو کړی دی بیا هم صحابهو ته یې دا نه دي ویلي چې تاسو یې قتل کړئ باقاعده یې مذاق وړاو کړی دی قرآن دا آیت په دې باندې ګواه دی چې د پیغمبر مذاق یې وړاو کړی او بیا یې هم صحابهو ته دا نه دي ویلي چې دا قتل کړئ بیا هم پیغمبر ته الله تعالی وحی نه ده کړی چې دا قتل کړئ الله تعالی قانون ذکر کړي کفر کوي کفر تو ایمان راوړي ایمان دی راوړي د قیامت پر ورځ الله کا پرېږده الله قانون ذکر کړي دو خلکو نه تا ویلي دي هغه لري کوا خو چې کم خلک الله تعالی نه دي څه ویلي پیغمبر یې څه نه دي ویلي قرآن څه نه دي ویلي ته څنګه را پاسې هغه وجنې دغه قتل جایز ورکړي دا فسادیان یو سړي پسې لګیایي دا کافر دی دا مرتد دی دا مشرک دی دا داسې دی دا داسې عوام دمره ګرم کي چې را پاسېږي هغه قتل کي خو عامي سړی په دې نه پوهېږي چې آیا د قرآن د دې مطابق څه ویلي دي او که نه زما مولا خو دلته کې لګیا دی ټره ټره کوي آیا قرآن دې خبرې مطابق دی که نه چې دا کومه خبره زما مولا کوي دې نامي نه دی خبر ولې چې هغه ته یې ویلي چې ته عقل مه استعماله ته قرآن مه زده کړه قرآن نه ګمراه کېږي بهرحال ټایم کم دی او موضوع لږه اوږده ده نو په سورت انعام 33 نمبر آیت هم په دې ګواه دی چې د پیغمبر خبرې چې کله به هغه دعوت چلولو باقاعده مشرکینو کفارو جوټلاو کي ورته وویل چې موږ ستاسو دا خبرې نه منو هسې لګیا یې ګستاخي وکړه که نه د پیغمبر خبرې نه انکار کفر شو که نه نو چې کفر شو بیا الله تعالی ولې حکم نه ورکوي پیغمبر ولې حکم نه ورکوي چې ختم کړي دا سړی هلته کې الله تعالی ویلي چې خوښه ده که څوک کفر کوي څوک ایمان راوړي همدغه شانتي مخې ته الله تعالی په نورو ځینو کې هم ښکاره او د دې بیا حکم څه ورکړی چې دا کومو خلکو دا ویلي دي چې دا کاهن دی دا مجنون دی دا شاعر دی مذاق یې وړاو کړی دی او د ده خبرې دروغ ګرځولي دي دا مې د قرآن ایتونه وښودل چې هغه د دې دلیل دی د دې خبرو چې مذاق یې وړاو کړی مجنون یې ورته ویلی کاهن یې ورته ویلی د دې په باره کې الله تعالی ورته ویلي چې څه وکړئ اقدام څه وکړئ راشه اوس به هغه وګورو چې کله مذاق وړاو کړلو نو په سورت طه آیت نمبر 130 کې وګوره په آیت نمبر 130 کې الله تعالی ورته ویلي چې فصبر علی ما یقولون فصبر علی ما یقولون پیغمبر صبر وکړه په هغه څه باندې چې دا کم خلک دا ګډي وډي وای پیغمبر ته دا نه دی ویلي چې کله استاد شان ګستاخی وکړه او استاد صحابي ګستاخی وکړه استاد قرآن ګستاخی وکړه ته مړکتی وته ویلي دي د قرآن ښکاره چې فصبر علی ما یقولون دا مشرکین دا کفار چې دا کم بکواسات کوي ستا مذاق وړوي تا پورې خندا کوي ته صبر وکړه ته څه شی مه کوه بس ایمان دی قرآن بیانوه ستا کار دی بلغ ما انزل الیک رسوا هغه څه چې تا ته الله تعالی نازل کړي دي نور د دې کار دی که ایمان پرې راوړي او که نه سترګې پرې پټوي که سترګې پرې پټوي هم زما کار دی زه به ورسره حساب کوم که ایمان پرې راوړي هم زما کار دی زه به ورسره حساب کوم نو دا د سورت طه ښکاره ایت چې فصبر علی ما یقولون چې د شاته دې سټې څه ویلي ګستاخي کړې ده الله تعالی دا خبره کړې اوس په سورت حجر آیات نمبر 85 کې په دې ځای کې الله تعالی چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دعوت چلولو نو دې خلکو باقاعده بېزتی او ګستاخي وکړله د خبر د پیغمبر خبره یې جوړلاو کې نه الله ورته وایي چې ته درګذر وکړه د دې خلکو نه ته چې شی وکړه درګذر وکړه د دې خلکو نه د دې خبرو باندې ما غلطي کوي د دې غول خوري کدي بکواس کوي کدي تا رد بدی وای کدي ستا آیت منی او کنه منی کدي ستا خبر رد کوي کنه رد کوي ته درګذر کوه په دې باندې بس تا کار در رسول او مولا په دې آیاتونو سترګې پټې کړې دي بس امید یې ګرم کړی چې بچای ورفه جوړو همدغه شانتي الله تعالی په سورته حجر آیت نمبر 95 کې هم فرمایي 95 کې بقاعده الله تعالی خپل ویلي دي چې پیغمبره اے صحابه اے مسلمانانو اے مولا اے شیخا اے کاری اے غریبا اے فقیرا اے مالدارا اے بادشاہ اے بدماشا ستا کار نه دی دا زما کار دی زه به ورسره ګورم الله تعالی قرآن آیت په دې باندې موجود دی په سورت حجر 95 کې الله تعالی وایي چې انا کفیناک المستهزئین کفیناک المستهزئین پیغمبر ته الله تعالی وایي چې یقینا زه کفیناک پیغمبر ستا دپاره کافي یم څنګه کافي یم دا دې چې کوم بکواسات کوي دا دې چې کومې خنداګانې کوي دا دې په تندر ولګي زه ستا دپاره کافي یم قیامت په ورځ چې زه کله حساب کوم دې سره به زه ګورم ځان ورسره مه ستړی کوه مگر افسوس مولا په دې سترګې پټې کړي دي د قرآن ښکاره ایتونه دي چې الله تعالی وایي چې تلک امة قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم په دې باندې علماو سترګې پټې کړي دا چې ما د بېشمار ایتونه وویل تاسو قرآن وخورئ دا به علماو نه یې لیدلي دا به همدې علماو تدریس نه یې کړی د دې ترجمه به خلکو ته نه یې کړي د
د دې به جمعي بیانونه کې نه وي خو خدای خبر په کومه طریقې بیان کړي دي چې امي اوس هم زما او ستا په خپلو مینو کې دشمنان دي یو بل وجني. بهر حال اوس دا خو مې دله صرف هغه اشارتن یو څو نقطې وښودلې چې د پیغمبر ګستاخي وشو الله تعالی د هغې جواب کې څه ویلي دي درګذر نه ویلي دي صبر نه ویلي دي او ورته ویلي چې زه د دې خلکو دپاره کافي یم پیغمبره ته کښېنه حساب به ورسره کوم. اوس راشه مخکې ګورو د قرآن صریح آیاتونه په دې موجود دي او که نه دا خو ما اشارو نه تاسو ته ثابته کړه او دلته کې چې کوم د اولني 3 آیاتونه دا خو صراحتا په دې موجود دي چې اسلام کې د دوو خلکو چې کوم دی قتل جایز دی. اوس په سورت نساء آیت نمبر 137 کې هغه کې الله تعالی فرمایي چې ان الذين آمنوا مسلمانانو قرآن ډېر عجیب او ډېر ښکلی او ډېر قیمتي کتاب دی خو ارمان دی چې مسلمان په دې لږ غور فکر کولی. دلته کې څه ویلي چې ان الذين آمنوا کافر یې ویلی مشرک یې ویلی مرتد یې ویلی هندو یې ویلی دلته خو ویلي چې آمنوا. واوره کنه چې مخکې څه وایي ان الذين آمنوا ثم كفروا ان الذين یقینا هغه کسان آمنو چې ایمان والوي مؤمنان وي ایمان راوړی قرآن تسلیم کړی د قرآن حکمونه تسلیم کړي د هغې نه بعد څه شی کوي ثم كفروا بیا یې څه شی وکړو کفر یې وکړو چې کفر وشي دا ګستاخي نه شوه. کفر خو به همدغه یې که نه یا به د پیغمبر انکار کوي یا به د قرآن د حکم انکار کوي یا د الله تعالی د قانون انکار کوي د قدرت انکار کوي دا کفر دی که نه دی. خو الله تعالی بیا هم د قتل اجازت تر اخره پورې نه ده ورکړې پوره آیت به ووایم وایه الله تعالی وایي چې ان الذين آمنوا یقینا هغه کسان آمنو چې ایمان راوړی دی ثم کفروا کفر یې وکړو پس د ایمان یې کفر وکړو ثم آمنوا بیا ایمان راوړو ثم کفروا بیا یې کفر وکړو او چې کفر یې وکړو بیا یې څه وکړو ثم ازدادوا په دې کفر کې زیاتوالی وکړو هېڅ شی هم نه دي کړي کفر کې نور هم زیاتوالی وکړو او چې شی دی الله تعالی څه وایي چې په خپل کفر کې زیاتوالی وکړو لم یکن الله لیغفر لهم دي ته به الله تعالی معافرت نه کوي ولا لیهدیهم او الله تعالی به دې ته څه نه کوي دې ته هدایت نه کوي. دې کې خو الله تعالی ښکاره ویلي دي چې یو سړی ایمان والی هغه کفر اختیار کړي بیا ایمان راوړي بیا کفر اختیار کړي بیا په خپل کفر کې باړوتري وکړي زیاتوالی وکړي الله تعالی ویلي چې دې سړي ته زه څه کوم دې سړي ته زه بالکل نه د نیغې لارې هدایت کوم او نه زه د ده توبه کوم. نو مسلمان ته دا قتل کم ځای نه راوباسي چې کله سړی ګستاخي وکړي یا صفقت لساني ته وشي یا قصدن عمدن چې کومه دی ولي خبره یې وکړله قرآن خو دغه دی دغه څه وایي نو دا د قرآن صریح آیت دی چې د ایمان والا سړی ذکر کړی چې کله کفر وکړي نو د هغه. اوس بل آیت دی د سورت مائده آیت نمبر 54 هغې کې الله تعالی ښکاره چې د دې کومه خبره کوي هغه هم ذکر کړې ده. دا خو به الفاظ بدلی دي وایي چې کافر هغې ته وایي بیا کافر چونکې دا قسمونه دي بیا کافر یو ضدي وي یو احمدي وي یو پلانکې وي هغه قسمونه دي دا خو د دې جوړ کړي دي که نه دا ګمراه دي د دې وجې نه ګمراه دي راشه چې د ستا د خبرې مطابق څه وایي چې د مرتد ته څه وایي. سورت مائده آیت نمبر 54 کې الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا چاته خطاب کړی دی یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان والو من یرتد منکم عن دینه څوک چې مرتد شولو پیراو شلو د چی شي نه دینه دغه د دین نه کم سړي ایمان راوړی قرآن باندې عمل کړی هر څه تسلیم کړي او د هغې نه بعد چی شو من یرتد منکم مرتد شلو تاسو نه دا آیت راواړوئ تر 54 آیت د سورت مائده 54 نمبر آیت تر اخره پورې به ته ماته قتل ثابت نه کړي چې دا سړی پیغام الله ویلي چې قتل کوي باقاعده دا هم ویلي چې ایمان والو تاسو نه چې څوک مرتد شي د قتل ذکر نه دی کړی او زما استاد مولا لکه څنګه عیسی علیه السلام ته د رفعانه بعد چې کوم د اسمان راوباسي دغه شانتې دي چې مو ته قتل راوباسي کني نور په قرآن کې دا آیت دا شی موجود نه دی. افسوس زما په مولا باندې چې ناز د په منبر دی ناز د پیغمبر په مسند دی خو قسم په الهي چې د انګریز دعوت چلی دلته مونږ سره یو نږدې خنزیر الزمان اوسېږي هغه هم په دې شیزونو کې لګیا دی بس ذکر دی او د عوام راغونډ کړي الله یو شی بل شی څو ورځې مخکې بیا خوب لیدلی دی خلک هم خو روان دي خلکو یو بل سرونو ته ناست دي وینو ته ناست دي تبعي وکړله خپل رونه وجني خپله کې د تنظیمونه وباله یو بل وجني د خپله کې یو ریاست والا بل ریاست والا وجني او دې چې شی کوي دا لګیا دي د خوبونه یې او دا عوام ورته ناست دي بس دا یې اوري دا افسوس دا خبره نه ده چې دا به الله تعالی صرف دین ته تپوس کوي تاسو نه هم تپوس کوي دا چې دا ګډې وډې وایي تاسو ورته ناست ته چې ورته نه کښېنې ته جومات کې څوک دا خبرې کوي ته چې ورسره دا خبرې نه منې چې دا ګډې وډې مو هغه ویلی شي خو دا خنزیر زمان میاشتې بعد کال بعد چې د کله مارکیټ ډاون شي دا داسې غول وخوري بیا په میډیا کې وخیږي
بیا چې کله د پشانتي او یو بلم دغه شانتي شته یو څلور پنځه دي دغه شانتي ډمان موجود دي چې هغه کله مارکیټ ډاون شي غلو خوري بیا راوچت شي دا والله د خپل مارکیټ د لپاره بکواسات کوي خپل ایمیج صرف په میډیا کې اوچتای ما خوب لیدل دی او ما چې کومه د عائشه رضی الله عنها ولیدل خپل مور او ما ته ویل چې زما په خپل کا او د سیو کا او د سیو کا اوس دا عوام ته دا نه وای چې یاره مولوی صاحب صحیح ده تا خو ولیدل اوس دا مرګره د زموږ محتاج الدین نوم دی دا اوس وګورم کنه کدا زه د شپې په خوب کې وګورم خو زه به پیژنم چې دا محتاج الدین دی ولې چې د شکل ما خو په ورځ په ژوندون لیدل کنه خدای دې غر کا ته څنګه وای چې د عائشه رضی الله عنها وا تا دا غي په ژوندون باندې غلي دلی و چې هغه څنګه وا یو سر نه خو خبيثه ته دا خپل وستا په روایتو کې موجود دي چې شیطان هر قسمه شکل جوړوي د پیغمبر شکل خو زم چې نه شي جوړوي د عائشه رضی الله عنها شکل نشي جوړولای خو تا ته د دې پته لګي چې دا شکل جوړ شوی دی آیا دا هغه دا وکنه دا او که محتاج الدین غوندې په ژوندون لیدلی و نو بیا خو صحیح ده بیا خو تا ته پته لګي بیا د شیطان نشي دوکا کوله ښکارا پته لګي چې محتاج الدین دی او چې سړی تا په ژوندون نه دی لیدلی او تا ته څوک راغلی ورته وایي چې دغه شانتې چل دی بهر حال دا موضوع نه خو بس یو ګمراهي ده چې روانه کړې ده د خلکو عوام په کومه روان دي زموږ مسلمانان په کومه روان دي او دي کوم ځای کې نه ختي نو خبره مې کوله چې دې کې الله تعالی په سورۃ مائده 54 نمبر آیت کې ویلي دي چې ایمان ولوي او مرتد شي هر څه نه واوړي دین اسلام نه واوړي نو د قران د دې آیت په اخره پورې به ماته څوک د قتل خبره ثابت نه کی نشته پته همدغه شانتي په سورۃ عمران آیت نمبر 90 په دې کې الله تعالی وایي چې ان الذين كفروا بعد ایمانهم ان الذين كفروا یقینا هغه کسان چې کفر وکي بعد ایمانهم ایمان خو به پیژنې کنه مليان خو به پیژنې کنه چې پیژنې وړاند کانه شي ولې خلک په یو بل باندې وځنه ولې را پاسې چې یو ته وای چې را پلان کې کته واجب الکته دی پلان کې مرتد دی پلان کې ګستاخ ته وتی وځي بقاعده دومره پورې خلک گمراه شوي دي دومره پورې زمونږ په ذهنونو کې دا غلطي خبرې علماو د نکړي دي چې سړی هغه تاسو ته چې څو وخت مخکې یو جلسه غونډه وایو سړی ګستاخي وکړه ګستاخي نه خو هغه سبقت لسانی مليان چې کله خپل خپل څو خري دغه د پر عربی کې خپل لفظ راځي دي ادم مفتی سے په ویل زما والد محترم الله دی وبخي هغه وی چې دی گمراهه ته داسې پوری نمونه جوړ کړی چې سړی فخر سره وایي چې زدایم جاسوس ته انټيليجنس نوم ورکړی دی جاسوسي ته د انټيليجنس نوم ورکړی سړی فخر سره چې راځي انټيليجنس کې پته وته نشته چې دا ډیر نیچ خلک دي جاسوسي کوي نو دغه شانتي خلق خپل نمونه ورکړي چې مولا کړه غلط شي ته وي چې سبقت لسانی رانه وشو مطلب ما ویل څه غختل او خلینه څه وته او چې هغه کله دا کار وکړو لغې نه بعد یو مولا نه کېدی شي چا ویلی خو هغه چې کم تکړه علما دي غیره پانه چې دام غلطي وکړه آینده داسې نه دي کول پکار مسلمان یا غلطی کې یا قصدن عمدن ګډي وډي ویل ستا کار نه دی چې دی رانی سي وډاري کې وځي راي ولا مولا ته را ولا مولا سره کې نه او مولا دیونه ته پوسو کې غلطی کې نه وته کنه قصدن عمدن دی ویل یاره غلطی کې وته خبره ختم قصدن عمدن تپوس به کې ولی قصدن عمدن قران باندې مطمئن نه په اسلام مطمئن نه په هغه حدیث چې قران سره مطابقت کوي په هغه مطمئن نه په چی شي مطمئن نه چې تاسو مطمئن کو هغه به تعالی خپل کمزوري خو ته جواب ورکړي کای بیا هم چې کوم دی ویل چې یاره په مطمئن مکیم نه منم د قران د آیات ته نه دی چې هغه وایي چې کله چا خو ایمان دی ورو کله چا خو کفر دی تا الله تعالی حکم په چی شي کې در کړی دی تا الله تعالی حکم په دې کې در کړی چې کله ستا په معاشره کې بغاوت کی فساد کی د قانون اسلامی ریاست بغاوت کی او لګیاوي انتشار جوړي ستا په معاشره کې ستا په ملک انتشار جوړي به ختمه وا قصاص ته بدله غواړي خپه بدله قصاص ورکا او که قصاص نه بس هغه فدیه سره معاف کولو فدیه دی ورکي ولې سترګې پټه پدې باندې اوس د سورۃ عمران 90 نمبر آیت ته چې ما ویل چې ان الذين كفروا بعد ایمانهم یقینا هغه کسان چې کفر کوي بعد ایمانهم پس د ایمان نه ثم ازدادوا كفرا او په خپل کفر کې زیاتواله وکي الله تعالی ګوره وته کې دې شي د دې په قرانونو کې لیکلي چې به تاسو قتل کې خو زموږ قران کې څه لیکلي هغه واوره لن تقبل توبتهم الله تعالی وایي چې هرگز به د دې خلکو چې دا کم پس د ایمان او کفر وکي د دې توبه به هرگز قبول نشي اولئک هم الظالمون داخله کې شي دي گمراه اوس پته نشته چې دې ځکه دا عبارت کم ځکه تللی ده دام نشو ویلې چې هغه لس کم سپاری خوړې دي هغه کې دا آیت ولې چې خو به لس خوړې دا خو نه دي خوړې دي کنه شو دا آیت کې شو سره تللی کني نور دي آیتونه کې خدا خبرې نشته
نو دا ما صرف د قرآن نقشه پیش کړله چې دا په قرآن کې تقریبا 14 آیاتونه دي چې دا د دې خلاف دي چې یو مسلمان ګستاخي وکړي قصدن عمدن یا همدغه شانتې د قرآن خلاف خبرو وکړي یا د الله خلاف خبرو وکړي. اصول دا دي چې الله تعالی ویلي چې کم سړی تعالی په معاشره کې فساد کوي، اسلامي نظام نه بغاوت کوي او تا اسلامي نظام وي هغه کې فساد جوړي، هغه کسان قتل کا. اور بل تا ته ویلي چې قصاص بدله د واخله. اوس هغه هنګامي حالات راغلل، یو مسلمان په کفارو باندې حمله وکړه او کفار چې کم دي هغه توري راوغستې مقابله کول نه دغه هم الله تعالی علاج ذکر کړی دی چې فزر پر رکاب چې میدان کې در راکوشي سر ته ولا الزوا به م پرېږده هغه د نمونګ ممکن نه خو د غرض زینو کې خلکو ته ترجیح مو ورکو چې داسې او کداسې او دا جایز دی. مولا صاحب دا بد امنی چې زما والد محترم یا دغه شنت د نور خلک وي چې دا جوړ کړی د دې وجې نه وي چې دې خلک تا ته پر روغ جمعه کې دا خلک د سی وای چې خدای نه پیژني، صرف تعالی په وی جمعه کې راشي او پاږي کې ته صرف منګړه دي کیسې او خوبونه بیانې پلان کې په هوا روانو پلان کې په پلان کې شي روانو دا خبري وته کوي. پکار دې چې په دې ورځ کې هوتان ځان ستړي کوله دا غریبانان مزدوري وکي خواري وکي خلو باسي هغه کې 10 روپۍ زیات کې هغه تعالی درکې او ته په دې روغ هفته کې دومره ستړي نشي کولای چې د لپاره ته دومره مطالعه وکړي چې ودسې مسله چې هغه سره د دې د معاشري اصلاح کېږي د دې اصلاح کېږي هغه ته بیان کړي. بغیر لګیا دي ګاډي وته دي زموږ عوام بنگلي وته دي خولي خولي لباسونه خولي خولي ټوپیانې خولي خولي چپړې او بدل شي د مليانو تر روان خدای والی چې هغه تعالی دین بیانې. زموږ عوام خلک دا مولا سره دوه ورځې کینی مولا وته وی چې را د ازوی د مدرسې تر لګا وته سیاقه سمالدار یې کنه غریب سړی ته وایي نه چې مدرسې تر راځي کوي کنه صرف د دې وجه نه کده سړی زوی د تراغلو سبق یې ویل کوي د درې ټکی د گمراهۍ چې دا کم دی جوړه کړي دا چې دا کوم دی روایتونه رئیس دی جوړه کړي دا قران خو دی وته خینه چې دا غي بدري ټکی پلار ته وی پلار خوشاله شي مدرسې کې سبق ویل بیا غلط شي زغس کاتم بیا غزکات هر شی هغه سره ورخصه کړي. دین چې تا ته خودل استا په معاشره کې بوسه پورې دا فساد نه وي امي په هیڅ باندې سوچ مکو ته ډیر ستړی ته خو ځان ته وی چې بس بيخي بریه ما اسلام په دې خو سوچو چې قران وی چې جاء الحق وزهق الباطل الا الباطل كان زهوقا چې کله حق راشي باطل ختميږي او باطل د مټ ختمېدل د پاره نو چې باطل ختمېدون کې د اوسه پورې استا د دې مدرسو کم باطل ختم کو اعظم ګوستا مسلمان ته چې دا دی مو ویل کنه دا غیر خبره جواب کوي پنځه وخت موږ الحمدلله موږ کو حجونه کو عمرې کو ظالم چې دا عبادت ته انګريز څنګه پرې خوسته امریکا خو تاسو خبر ورځ لیدلې چې سعودي عرب د امریکای غلام چنه بل ورځ ډونالد ټرمپ ته خزینه دی ګډولې د څو وخت مخکې نو خو ښکارا غلام دی نو چې ښکارا غلام دی نو چې هغه وته وایي چې هغه ته خزي ګډوي شي هغه وته دا نشي کولای چې د پاکستان ارڅبنتي وته وایي چې حجونه عمره ته مرزه نشي کولای. فلسطین کې چې مسلمانان وجل شي پتا د حجونه عمرې نه بندي په دې وجه نه بندي چې هغه اصل مقصد چې په حج عمرې کې کوم وخت وته ده لګیا دي تاوی کې دي کنه څه دوره بوږي او یا کله تاو شو 200 کال دي نور تاو شي هغه ته پته ده چې اصل مقصد دې ایسته دي کوي سر څه کوي فائدہ نه کوي. په هر حال نو دا ما د قران نقشه ذکر کړله چې په قران کې الله تعالی یو آیت ذکر کړی چې هغه کې ویلي دي چې د دوه قسمه خلک چې کم فساد کوي اسلامی نظام ده امن ختمي معاشري کې انتشار جوړي هغه لري کې داغي الله تعالی طریقه خود لري چې څنګه طریقې سره اور کم سړی د چا وروري وجلو پلاری وجلو داغي کې ساس طریقه د غبراشي قاضي نه پته پوسو کې مولا نه پته پوسو کې د څو وخت مخ کې ګوره دیږي کې د یو زنانه د لاس څومره قتلونه وشول دا زموږ د معاشري حالات دي څو وجنه دا مليانو په صحیح طریقې سره د دین بیان کړي وي خلک یې خطر طریقې سره پوي کړي وي معاشره پوي کړي وي سنجیده خلک دې جوړ کړي وي دا قتلونه بنه کېده. افسوس په مسلمان باندې چې مسلمان دی مولا ته بیا هم چې کله سټیج ته راځي مو ته چغي وي چې کله چرته گاډي کې راځي هم دا سینډي وته جوړ کړي مړه خو کمی نخري به سړی بیانې. نو دا مې د قران آیاتونه بیان کړ چې یو آیت کې الله تعالی اشارتن ذکر کړی دي دوه آیاتو کې الله تعالی تفصیلا ذکر کړی دي بیا داسې یو څو آیاتونه چې هغه کې الله تعالی باقاعده ذکر کړی دي چې دیزه کې ګستاخی وکړي دیزه کې نافرمانی وکړي دیزه کې وته کاهن ویل دیزه کې وته مجنون ویل دیزه کې وته دا ویل به دې سره الله تعالی چې دا ما نور دی څو درې څلور آیاتونه ویل هغه کې الله تعالی وایي چې صبر وکا درگذر وکا او زه کافیم د دې خلکو لپاره بیا مې اخر کې درې څلور آیاتونه هغه ویل چې کم صراحتي موجود دي چې د ایمان ولا کفر وکي الله تعالی وایي چې د دې به توبه نه قبلو ما د گمراه دي د داسې دي د داسې دي. اوس دلا لک په سیرت النبی باندې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې د دې کم تاریخ د کوسلی جوړی کړی دي شعر دغه شانته به کول دغه شانته به صحابه او دغه شانته چې دي جوړی کړی دي
نو د تاریخ یو څو کسان بدل وخه چې تاریخ کې راځي چې دای په ګستاخی وجلی او د دې په کتابونو کې حقیقت موجود دی چې دا په ګستاخی نه وجلی او مشهور دي دا ما ہوتا چې نن سبا ګستاخی باندې سړی وجلو کړه مونږ ته بقاعده دا کسی کړي او رسول الله ګستاخی وکړلا نو چې څنګه ګستاخی وکړلا نو صحابه را پاسېدل او دا گردن وړاو کړلو د پلار به ثابت نه کی د قران نه منګړو تو روایت کتابونو خو به تفت ثابت ده دا مولیان خو چې کی پلان کی فرمایلی دي پلان کی فرمایلی دا قول خو جوړ په پلان کی کړي دي کنه دا قول خو جوړ کړي ستا دي سړي دي کنه تا ته هم خلق اشرای شولا چې د قران دلیل ذکر کوو د قران آیت دلوي د قران آیت نه جواب راکا او ظالما چې کله ته خپويږي چې سړی قران وي بیا مټه کې بس غلې شه کته ای دي نشي کولای خلاف مکه غلې شه بس چا خو بیان کړی ده کنه ته خو نشي بیان ولې ځکه چې تاسو مدرسه خرابي بل پسې خو مټه کې چې عوام خو به نه منتشر کیږي کنه نو تاریخ باندې لګ نظر اچو چې په تاریخ کې دی وایي چې قاو ابن اشرف دا چې کوم ده په سیرت کې دی وایي چې د ګستاخی کړي وا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نو د دې وجنا د به چی شي کو قتل کو اوس ګورو چې آیا دا رښتیا د ګستاخی کړي وا او کنه آیا دی کتابونو کې لیکل کړي دي کنه دا حقیقت خبرې دي د قران خو تاسو ته مخکارو ویل چې آیا پیغمبر د دې خلاف کوي چې د دې قران آیاتونو آیا صحابه کوي آیا نور خلک چې کم ځان ته مسلمانانو د قران صحیح داویداران وای او حق دي هغه د ذکر کوي راشه تاریخ کې قاو ابن اشرف چې کم ده دا مشهور ده چې دا د ګستاخی د وجنه قتل شوی د ګستاخی کړي و خو د اصل حقیقت څه ده د اصل حقیقت دا ده چې کله مکه او په مدینه کې چې کله صلح وشولې خبره جوړه شوله نو دا لاړلو الته کې خو مشرکین کفار ته په غزوه بدر کې شکست ور کړو مسلمانانو نو چې مسلمانانو دې ته شکست ور کړو نو دا قاو ابن اشرف چې کم ده دا لاړلو شیطانی شروع کوته وی چې یاره تاسو ته د مسلمانانو کمزور خلکو تاسو ته د غدر کړله شکست در کړلو او تاسو خو د مالدار خلک او تاسو خو د غټ عزت والا خلک او تاسو خو د غټ خاندان والا خلک فساد چې شه بد امنی بقاعده غزوه بدر چې کله وشولو په غزوه بدر کې صحابه چې کله مشرکین ته منافقین ته شکست ور کړلو نو دا را پاسېدلو مشرکین ته ورغلو مشرکین بړکاو کړل دا قران چې ویلي دي کنه چې فساد والا خلق وجنه دا د فساد والا خلق دی بدامنی جوړوله دی د قانون خلاف ورزي کوله د بغاوت کړي او تله وو منافقین او مشرکین ته ویل چې حمله پیو کې تاسو نه خو کم ده تاسو ابا وجدات خوري غټ خلق او تاسو نه زی ونی ول خپل د قران دیني قائم کړي دی او تاسو دیني ختم کړو هغه د دې وجه قتل کړي وای د دې وجه نو قتل کړي چې ګستاخی کړي وای او دی وای چې د ګستاخی د وجه د دې کتابونو حواله په موجودي دا سینه چې دا زه د خېټه نه خبره کوم د دې کتابونو کې دا موجود دي چې دا د ګستاخی د وجه نه وجه شوی بلکې د بغاوت کړي او د خپل قانون نه او فساد جوړ کړي والله تعالی ما تاسو ته ویلو چې دوه قسمه خلکو قتلې جایز ګرځول کم یو د قصاص او بل چې فساد جوړي په اسلامي ریاست کې نو دا سړی چې وچلو دای چې مردار کړي او دای پدې مردار کړي او چې د ګستاخی نه وکړي د بلکې بغاوت کړي او دا قانون او دا ریاست دغه د اسلام د وخت همدغه شانتي دا د حوالی چې کوم دي اولنې حواله ده چې بخاری کتاب المعازی دې کې حدیث نمبر تقریبا 4037 ته 4037 ته دا جابر بن عبد الله نه ده او په دې روایت کې لفظ ایذا راځي ایذا یاره ایذا مسلمانانو ته مرسوي نو دغه ځنه هغه لفظ ایذا راځي نو لفظ ایذا ما تاسو ته ویل کچره لفظ ایذا صرف د خلی ګستاخی وې نو د قران کې مجنون وته نه دی ویلي قران کې کاهن وته نه دی ویلي قران کې وته شاعر نه دی ویلي قران کې داغه مذاق نه دی وړاو کړي قران کې داغه حکمونه نه دی جوړلاو کړي نو ولی الله پیغمبر دې ټیم کې ولی دا کار نه کول دا کته وی چې دا ګستاخی د وجنه قتل کړي شوی نو دې کې خو ګستاخی ډیره کول دی ولی نه کول دا بغاوت کړي د بغاوت د وجنه ایذا اصل کې ود چې شي فعلا دغه وا چې دا لاړو مشرکین ته شیطانانو کې او د مسلمانانو خلاف بڑکاول او په مسلمانانو ورچول د بغاوت کړي د فساد جوړ کړي نو دا د دې بخاری چې کوم مستند کتاب دی پاغه کې او داغه وجم ذکر کړي چې دا چې شی ایذا کې چې کوم د جنگ ماحول جوړول او بغاوت کړي او د دې بغاوت او د جنگ د وجنه چې شی دای قتل کړل او د قتل حکم ور کړی او دغه شانتي مخکې نوري حوالی دي چې پس سیرت ابن هشام دی
سیرت ابن هشام دا مشهور د سیرت کتاب دی. دا کتاب هم د دې تصدیق کوي چې او بالکل دای په دینو وجره چې د ګستاخی کړي او بلکې د چی شي کړیو د قانون او د اسلام د ریاست د قوانینو بغاوت کړي او فساد کړي. دغه شی بل حواله ده دلائل النبوه امام بهقی صاحب کتاب دی. هغه هم د دې دلیل ورکوي، هغه هم د دې خبره تصدیق کوي چې دای په ګستاخی نه وجلې، دای په چی شي وجلې، دغه شانتي بغاوت کړو د الله تعالی قانون او فساد جوړ کړو. بل ده یو بلم ده چې هغه مشهور دی ډېر زیات چې وایي چې یاره دا د ګستاخی د نه وجلې او صحابه او تاسو چې کوم سړی ګستاخی وکړي ډایرکټ بس غړستي وباسه او ګستاخی خو نه وي چې ګستاخی څنګه و. ابو رافع دا ډېر مشهور دی چې وایي بقاعده دی په سټیجونو چې کینی دا وایي چې ابو رافع ګستاخی وکړه صحابه ته حکم وکړي چې بس تاسو یې مړ کې دسې وکاغه به قتل کو مردار. نه د حقیقت څو د حقیقت دا و چې په غزوه خندق کې قریش باندې چې کله هم قریش چې کله په مسلمانانو حمله کوله چې په مسلمانانو حمله کوله نو د قریش مدد بقاعده دی کړو، امداد کړو، بقاعده وسره مرسته کړو په دې کې چې کله قریش په مسلمانانو باندې چې شي کوله حمله کوله نو په دې کې وسره امداد وکړو. نو دا د خپل د اسلام د قانون چې شو بغاوت شول، فساد شول، هغه د دې وجنه قتل کړو. ځان منافق م جوړو چې د ګستاخی د وجنه مړ کړو. په ته ګستاخی یاد نه د قران خود بشمار آیاتونه چې هغه د خلاف دی به دا غي څه جواب کې دا خو ته لګي بقاعده پیغمبر د الله تعالی د قانون خلاف ګرځي. اوس د دې حواله هم موجود دي. دا تقریبا د دې بخاری دا د دې لپاره نه موږ ته خبره قران کې الله تعالی ختم کړی دا ما بشمار آیاتونه نه مونږ ته چې د قران یو آیت مخې ته شی مونږ منو چې او د الله خبره ده. خو چې دا کم منافقان دا خبري واوري او ګوري اغستې او تیزونه چې او به بټریږي نو دا د خپل د کتابونو مې زری وګوري چې او د زموږ کتابونو کې مشته دي دا سړی خدان نه دی لګیا. نو په بخاری کې آیت نمبر ده 4039 پدې کې لفظ ایزار غده او لفظ ایزا ماته څه دوی چې دلالت پدې خبره باندې کوي چې هغه قولن نه و د چا د پیغمبر ګستاخی نه قولن ونه قران کې قولن دنیا موجوده ده عمر کړي به وکنه کتر کړي به مردار کړي به وکنه الله تکاغه ته قانون یادو بلکې دوهم چې بغاوت کړو د قانونه. بغاوت څه کړو؟ بغاوت دا کړو چې الله تعالی د قانون خلاف ورزي کړو او د الله تعالی د قانون چې کوم امن جوړ کړو هغه فساد ته منتقل کولو. نو د دې د وجنه هغه قتل کړو. د دې په خپل کتابونو کې موجود دي. د دې کتاب د سیرت ابن هشام باقي کې دا موجود دی. هغه د دې تصدیق او یو د دې کتاب د بدايه او نهایه ابن کثیر جلد 4 ده. باقي کې هم دا د دې خبره تصدیق موجود دی چې دا د دې وجنه نو قتل کړی شوی چې د ګستاخی کړي او قولن بلکې د چی شي کړیو د قانون خلاف ورزي کړي او فساد کړي. ارمان دې خپل کتابونه هم کته ارمان دې چې د اسلام هم نشرموره قسم په لشيغانو سره کینی زمون والدم دا خبره کوله د څور مخ کې شیا سره یو مناظره شوې ده باقاعده شیعاګان چیلنج ورکوي او دا وته وی چې نرشه ته ما تکینا په اسلام کې د عمر ابو بکر عثمان علی رضی الله هم دا ټول ایمان ما ثابت کا چې شه د دې ټول ایمان ثابت کا مولا وسره نشي کېناسته ولی دا څنګه چې دا خلک دا گمراه وي چې کوم د قران او تخکاره وي د موږ سره دلایل موجود دي چې اولایک هم المفلحون اولایک هم الراشدون اولایک هم الفائزون. مګر افسوس چې مولا دلیل کې قران منل خپل کتابونه نه منل نه چې کله وسره کینی زمونږ مولا نو شیا او د کتاب حواله ورکړي چې ستا پلان کیږي کې هو پلان کې صحابي پلان کې جنگ نه تختیدل ستا پلان کیږي کې هو پلان کې صحابي د پلان کې حکم خلاف ورزي کړي ستا پلان کې صحابي خود سي کړي ستا پیغمبر خود قران پلان کې خلاف ورزي کړي قران د سی ویلي ستا پیغمبر د سی کړي صحابه د سی ویلي دا د سی چې وایم دا صرف د دی وجه نه چې به بیا کافر کې کنيره ته معلوم دي چې چی شي دي دا راته یو خبره معلومه ده چې چی شي دي بقاعده وته وې نه غنه به لار خطای چیرې دي سړي خو مال داسې جواب راکوي بده دي څه جواب ورکوم ارمان دې چې دا قران ته صرف منل کنه بیا به تاسو کافر تاسو خبرې کولای نه به مشرک تاسو کولای شوي نه به زرمنه بل د غشان دي باطل پرسته کولای چې تاسو قران ته د مخلوق کتابونو معنی او د مخلوق کتابونو چاوري در کې بیا لار غلطي شي په کومه ده نشي. نو دا ما تاسو ته حواله درکړه چې 4039 کې اور د سیرت ابن هشام هم د دې تصدیق او بدايه او نهایه د ابن کثیر تقریبا کتاب ده او هغه کې جلد تقریبا 4 ده هغه کې هم د دې خبرې تصدیق کوي چې دا د ګستاخی د وجنه نه بلکې دا صرف د دې وجنه چې د ایزا کړي و او ایزا ما تاسو ته وایي چې قولن نه فعلا فساد کړي او د الله تعالی د هغه آیت مطابق کړي او راغله او ځکه وجله دغه شانتي وخزدا اسماء بنت مروان دا چې کومه د دین هم وایي چې دا
دی ګستاخی کړي و دای قتل کړي و او د دې خپل کتابونه موجود دي چې دا کوم روایت کې راځي هغه روایت باندې باقاعده دی چې شي کړي دي جرح کړي دا دای هم ویلي دي چې دا ضعیف دی او د دې مشهور یو کتاب وته یا امام وته چې ابن حجر چې وته ویل کیږي هغه هم ویلي چې دا ضعیف دی او ابن عبد البر چې دی وته زمکی خدای له دی هغه هم ویلي چې دا څه شی دی دا ضعیف دی د ګستاخی د وجه نه او دغه شانتي ابو عقاف بعض جنو کې راځي ابو عفاق او بعض جنو کې راځي ابو عافق دغه شانتي الفاظ راځي دي ځکه دی وی چې دا هم د ګستاخی د نه وجل شوی دا د ګستاخی د وجه نه بلکې دوهم او دغه شانتي یو ایزار سوال او هغه ایزای سوا هغه ایزا دغه چې د قانون خلاف ورزي کړي او چې دا کم نه دی وی چې یاره د ګستاخی د وجه نه قتل کړی شوی دا روایت بالکل کمزور دی او د دې خپل کتابونو په دې باندې موجود دي بهر حال موضوع وګدا خو بس ټایم لاند او ځکه مې زر زر د سی ویلې نو خپل آیت ترازون چې ما خبره کوله چې الله تعالی وایي چې منګه فرض کو په بنی اسرائیل باندې چې کله یو نفس بغیر د نفس نه یو مسلمان اوجني د قصاص نه بغیر دا چې شول کده ټول کائنات مسلمانان چې کم انسانیت قوت ته دا ټول د سوې چې وجلو او که چرته یو مسلمان سره مسله را ومن احیا فكانما احیا الناس جميعا کده چرته یو مسلمان پرې خوستله ژوندې وسره مسله راغستله وای نه وجلو دا چې شول کده ټول مسلمانان چې شي کو ژوندې کړه مړې نه کړه همدا قشانت الله تعالی مخکې فرمایي ولقد جاءهم رسلنا بالبينات بتحقیق دي ته راغلي زموږ د طرف نه رسولان او خره دلایل سره د خره دلایل ندي او په دې باندې علما سترګې پټې کړې دي ثم ان كثيرا منهم بیا بعد کې چې کله دي ته پیغمبران راغلو نو د دین ډیر داسې چې بعد ذالک فی الارض لمسرفون چې شي کول دی به چې شي کول زیاتی کوونکی پس مکه باندې الله تعالی دې موږ په دې خبرو باندې عمل کولو توفیق راکړي ټیم هم لیټ ته یا پروردگار عالم د چې څومره مسلمانان راغلي دي د دې قدمونو د نیکه په تلو کې واچه یا پروردگار عالم د چې څومره مسلمانان راغلي دي د دې بشری حاجتونه یا الله هغه حاجتونه قبول او منظور کړي یا پروردگار عالم د تبډیر مرګري د سیوی چې د غیب کور کې بیماریاں یا الله هغه مریضانو ته شفا ورکړي یا پروردگار عالم د زموږ یو د کلی یو سړی وفات شوی دی الله تعالی د غلم کامل معافرت نصیب کړي یا پروردگار عالم د زموږ یو مرګره دی ډېر خمرګره د دین د پاره ډېر ستړي کوي زیرا زیلره نه هغه ورندار بیمار هغه ته دعا وکړي چې الله تعالی دې شفا ورکړي یا پروردگار عالم مو ته خدا معلوم دي چې کم نه دي معلوم یا الله د هغه هم شرعي حاجتونه او بیماریاں ختم کړي یا الله چې څه قسمه مسلې په کور کې هغه مسلې ختم کړي یا پروردگار عالم موږ پښتنو مسلمانانو کې اتفاق اتحاد واچي یا پروردگار عالم موږ په قران او د الله تعالی په هغه قوانینو چې هغه اصل قوانین دي په غي باندې د عمل کولو توفیق راکړي یا پروردگار عالم زموږ د مشران چې په کوم مسلط یا لدی ته هدایت وکي یا زموږ مليانو ته هدایت وکي چې موږ ته روغ او نیک خبره کوي واخر دعوانا الحمد